د دې مدرسې جامعه جواهر القرآن بنیاد چې دی تقریبا 2000 سره لګبګ دې دوران کې مشرانو ایښودی دی. د هغې بنیاد شیخ ضیاء الله شاه صاحب بخاري او د هغې سره سره زموږ د جماعت چې کوم امیر دی شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهري حفظه الله، هغوی د دې بنیاد ایښودی دی. بنیادي اغراض او مقاصد د دې مدرسې لکه څنګه چې د عامو مدرسو اغراض دي چې د خلکو دینی اصلاح کول، خلک د شرکیاتو نه، د کفریاتو نه، د بدعاتو نه، د رسمونو نه بچاول، یو روشنی پیدا کول، خلکو ته علم ورکول، رڼا ورکول، او بیا خصوصا په داسې ځای کې چې گیر چاپیره یقینا داسې خلک دي چې هغوی د عقایدو په لحاظ سره ډېر د ګیراوټ شکار دي. نو الحمدلله دا اداره څنګه چې د بهرنیو طلباو خدمت کوي، هغې ته علوم ورکوي، د هغې سره سره دلته کې د درسونو اهتمام دی چې په هغې سره یقینا یو روحاني انقلاب دلته کېدی دی. کال کې زموږ دلته کې چې کوم نظام دی، یو خو درس نظامي هغه روان هغه په هره مدرسه کې، هغې سره سره زموږ د دې مدرسې بنیادي ترجیحات دا دي چې عصري علوم مطلب طلباو ته سکولي چې کوم تعلیم دی 9 او 10 زموږ چې کومه اوله درجه یعنې اوله ده، او هغې سره په 2 کالو کې هغه موږ تقسیم کړی ده. د هغې ترتیب دا دی چې په اوله درجه کې 2 کاله چې کوم موږ راوستي دي، په هغې کې 9 او 10 په دې کې ورسره موږ کوو. نو کوم چې د حفظ طلبا دي هغې دپاره موږ د سکول تنظام کړی چې کله یو حافظ قرآن زموږ د مدرسې نه فاضل شي او هغه مخکې ځي، نو هغوی باقاعده تقریبا 8 ته پورې 8مه پورې سکول هغه چې دی 6مه پورې سکول هغوی ویلی وي، په هغه لحاظ سره هغه عصري علومو لحاظ سره ماشاءالله قابل وي. هغې نه علاوه د مدرسې چې کوم کارونه دي په هغې کې بزم شیخ القرآن یو عنوان دی چې د هغې ماتحته چې دی هغه زما په ذمه باندې الحمدلله دلته کې چې کوم طلبا دي هغې ته د تقریرونو او د خطاب او د بیان چل ښودلی کېږي. هغې سره سره زموږ په دې اداره کې د املا او د خطاطۍ په لحاظ سره محنت کېږي. د هغې مستقل کلاس دی چې طلبا چې دي هغه باقاعده خوشخطي زده کوي، املا زده کوي، نو هغې سره الحمدلله دغه سلسله هم شته دی. مستقبل کې زموږ بنیادي چې کومې ارادې دي نو هغه هم دغه دي. الحمدلله زموږ د ټولو نه لوی هدف دا و چې موږ دور حدیث پورې خپله جامعه ورسو. هغه د الله په فضل سره زموږ دغه اداره چې دی دور حدیث تقریبا دا 2-3 کال دی چې دور حدیث شروع دی. هغې نه علاوه زموږ بنیادي ترجیح دا ده چې په دې مدرسه کې څنګه چې دینی تعلیمات دي، علوم دي، هغې سره سره دنیوي تعلیمات هم کوم چې ټیکنیکل څیزونه دي لکه کمپیوټر دی، د هغې دپاره کمپیوټر لیب انشاءالله امید دی چې د هغې تیاري به مو شي. هغې سره سره د عربۍ دپاره زموږ انتظام کوشش دی چې د عربۍ کلاسونه وي، او نور چې کوم داسې د وخت د ضرورت مطابق څیزونه دي هغه موږ ټول په دې خپل ترتیب کې شامل کړو. په هغې سره به دا فایده چې انشاءالله زموږ مدرسه څنګه چې دیني علومو لحاظ سره به دا یو ناموره اداره وي، انشاءالله دنیوي علومو لحاظ سره به انشاءالله دا یو ناموره اداره جوړېږي. 200 لګبګ کله 200 نه به راشي، 250 ته مو رسېږي، 250 ته کله 200 پورې تقریبا یو ټوټل تعداد هغې موږ سره. استادانو تعداد موږ سره د کتابونو چې کوم اساتذه دي تقریبا 12 اساتذه 12 اساتذه زموږ سره د کتابونو دي، او هغې نه علاوه موږ سره د سکول دپاره تقریبا 4 ټیچران دي چې هغوی بار نه راځي او دلته کې د سکول چې کوم عصري علوم دي د هغې خدمات سره انجام کوي. هغې سره سره قره حضرات موږ سره 3 داسې دي چې هغوی د قرآن کریم د حفظ او د ناظرۍ خدمت کوي. موږ د ټولو ملګرو نه دا درخواست کوو چې د هر چا د تجارت یو طریقې کار وي. زموږ د دینی خلکو د علماو د تجارت بنیادي مقصد هم دا دی چې زموږ آخرت تجارت وشي. په هغې لحاظ سره ملګرو ته دا درخواست کوو چې خپل طلبه موږ ته راولېږي، انشاءالله په هر لحاظ سره موږ د هغوی خدمت کوو، د هغوی تربیت کوو، د هغوی اصلاح کوو، د هغوی چې دي په هر لحاظ سره موږ دا کوشش کوو چې دا د دنیا په دور کې مخکې هغه نامور شخصیات جوړ شي، د دین په لحاظ سره هغوی خدمات سره انجام کړي. انشاءالله چې تاسو موږ ته طلبه رالیږئ، په هغې به انشاءالله موږ خدمت کوو، او د الله نه امید دی چې انشاءالله هغوی به لویو مرتبو ته الله رسوي.